بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو زموږ استادو د نن جلسه پروګرام چې د ارشاد صاحب د واده پروګرام دی د نکاح تقریب دی الله رب ذوالجلال دې د دیو دغه نوې سفر د واده او د خادۍ دغه پروګرام ډیر خیرونو او برکتونو والا وګرځي امین وای محترم مانو مخکې علماء کرام تاسو ته تفصیلا په دغه موضوع باندې بیانونه کړي دي د مازدیګر مونځ وخت په سر باندې دی دیو جن محترم مختصر سو گزارشات تاسو په وړاندې دغه حدیث پرانا کې ذکر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنكح المرأة لأربع دیوی زنانه سره د څلور وجوهاتو نه نکاح کېدی شي لمالها د وجې د مال او دولت د هغې نه ولحسبها د وجې د حسب نسب د هغې نه ولجمالها د وجې د حسن او د ښایست د هغې نه ولدینها د وجې د دین د هغې نه فاظفر بذات الدین تربت یداک ابو هريره ته دین ته ترجیح ورکړه لاسونه دې خاورو کې ککړ شه محترمو دغه حدیث مشکات شریف کتاب النکاح کې موجود دی د حدیث راوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته نصیحت او وصیت کړی دی هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په منځ کې نسبت څه دی رشتہ صدا تعلق صدا ذکر محترم کله کې انسان ته نسبت معلوم شي تعلق او رشتہ معلوم شي به انسان د هغه نصیحت د اهمیت اندازه لګولی شي تاسو به کتلی کله یو پلار خپل بچی ته نصیحت کوي کله یو ورور خپل ورور ته نصیحت کوي کله یو استاد خپل شاګرد ته نصیحت کوي کله یو مشر خپل کشر ته نصیحت کوي د هر یو تعلق د وجه نه د نصیحت اهمیت اندازه انسان لګولی شي محترم اول نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی او یقینا یو استاد چې خپل شاګرد سره څومره محبت ساتي څومره مینه او شفقت ور سره لري دغه محبت یو پلار د خپل بچی سره نشي ساتلی دویم نمبر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ امتی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد دی او یقینا محترم یو استاد د خپل شاګرد باندې څومره مهربان وي د هغې باندې څومره شفیق وي قسم دی د عمر یو مور په خپل بچي باندې مهربانه نشي کېدی د عمر یو مور د خپل بچي دپاره په خپله سینه کې شفقت او محبت نشي لرلی
और बेखसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकी कुरान मजीद गवाही वर्कई लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम कुरान मजीद गवाही वर्कई अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारकी कुरान गवाही वर्कई कल द उम्मत द पार नास्ते जड़ा कई अल्लाह द दरबार के सवाल गुजारी कई कुरान राजी तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा पैगंबर मुन कुरान द दे पार नले नाजिल करे च तखबल जान पर तकलीफ की वाचे कल द उम्मत द पार जड़ा कई रदियो द हिदायत द पार लगिया दे कोशिश अगद अल्लाह पर दरबार की जारी कई कुरान राजी लअल्लक बाखिउ नफ्सक अला अल्ला यकुनु मुमिनीन पैगंबर दाखिल ईमान न राउड़ी मतखबल जान पर तकलीफ की अचे कल द रसूल अल्लाह पैगंबर दखबल उम्मत पर बारे के फिक्रमंद दाखिलक ईमान वाली न राउड़ी दाखिलक जमा दावत कबलई वाली ना कुरान मजीद राजी इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम पैगंबर अस्ताकार तबलीग के वल्दी बे अखवा दियो सर हिसाब किताब जमन के कर दे कि अल्लाह दे पैगंबर दे शफकत अंदाजा लगे बलवाड़ी बेलाड़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत को लाउका खुसूसन द ताइफ बाप को लाउका अल्लाह पैगंबर ताइफ वाला तवर्जी अवी ईमान तरफ तरबली अवी द दावत कबल वलु बजे बांधी अवार नौजवानान और पसेक लला अल्लाह पैगंबर पकाणु बांधी विस्तलो बदने बविनो बांधी लहु लआन कललो तरदे पूरी अल्लाह पैगंबर युजे तरवर से दलो नजदे द उदबो शिबा बाग दे उदबो शिबा दे इस्लाम लीली दुश्मनान दी अल्लाह पैगंबर के नास्तलो खबल बदन विनी सबा कई खबल बदन सबा कई अगर दुश्मनान इस्लाम अगर दुश्मनान पैगंबर चिकल दावी नजर लगेगी अल्लाह दे पैगंबर द हालात गोरी दावी अमरहम राजी तरह से राजी अवी खपली गुलाम अद्दास था द अंगुरो गुमचवर कई ओ बवर तवर कई और दवी दादा के पैगंबर कस्त वरु भाषा दाम दे तो वरुड़ा हां दादा अल्लाह पैगंबर कले च दखली दयो आह कुवत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी और दवी दा अल्लाह पैगंबरा हाजा मलकुल जिबाल दादा गुनो मामूर परिशदा रब रा ले गले दर ताखवाता अगर परिशदा राजी अल्लाह पैगंबर इजाजत रखा सिदा गुरुन वर बांधे रबन को पेमेंट्स के दर खलक चक्री को अल्लाह पैगंबर वर फरमाई ना ना कदी ईमान दा नौड़ी कदी औलाद के बाग खलक राशि हुई बे ईमान राउड़ी का हुई ईमान दा नौड़ी दा हुई औलाद के वराशी से हुई बे ईमान राउड़ी मुहतरम अल्लाह के पैगंबर मोहब्बत खपल उम्मत सर मुहतरम मुस्तकिल यो बाब दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल दग उम्मती खपल दग अगर अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला तवई आगे बजरी सर खपल उम्मत त तालीम वर्कई व अबू हुरैरा तुनकहुल मरअतु लिअरबईन देवी जनाना सर सलूर वजुहात निकाह के देशी दलते खल्कु मिजाजुन मुख्तलिफ दी दलते खल्कु ज़हनुन मुख्तलिफ दी दलते खल्कु तरजीहात मुख्तलिफ दी लिमालिहा बाजी अगर ये वही माल तो तरजीह वर्की द माल पर बुनियाद बांधी हुई रिश्ता वर्की द माल पर बुनियाद बांधी हुई सोब दखबल जवन जिंदगी मलगरे व मलगरे वगर जाई हकीम उम्मत मौलाना सरवाली ताबी से नवर अल्लाह मरकदहु लिखी वो माल ये उधर से सिज नरे चली इंसान सर वह हमेशा वर सरवी नंदी इंसान देर मालदार दे सबात रद सर दा माल खत्म दे गराशो नन्नूर बांधे गुरबत दे सबात बादशाह दे तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास हालात अल्लाह बदले माल ये उधर से सिज नरे चली इंसान सर वह हमेशा वर सरवी ता निकाह और रिश्ते माल न पारा वकलला माल खत्म सो हकीम उम्मत लिखी उस बजोंद जिंदगी रे ससर तेरे और दिस बिनगिरु न मंगोरु दे मसरान न खस से गडो भी जना दे जिबा बे खर्च के ब्रे वेग दे दिस रगुली जोन सो जिंदगी शोला वसो सर जोन तेरे और मोहतरम मुशाहदम राखी कि मेरे रिश्ते से माल पर बुनियाद बांधे वो सीधी की फायदारी नहीं रजान सर बमाल रावड़ी खो मोहब्बत कोरत नशर रावड़े दा चैन और सुकून कोरत नशर रावड़े दस दाद निकाह चिकम मकसूद हुई दा निकाह चिकम मतलब भी दे क़तअन अगर रजान सर कोरत नशर रावड़े मुख्तरम लेकिन कम रिश्तों बुनियाद से अगर दुनिया नवी दीन हुई दा रजान सर मोहब्बतों न रावड़ी दा रजान सर कोरता
سکون راوړي دا چین راوړي دا خوشحالي راوړي دا محبتونه راوړي چې د نکاح کوم مقصد او مطلب وي هغه کور ته راوړي. هندوستان کې حکیم الامت قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور الله مرقده هغه واده وشولو. بیبي یو ډېر لوی سړي لور وه، ډېر مالداره سړي لور وه، سخر ډېر مالدار و. رشته وشوله، بیبي کور ته راغلله، هغه په کالو زیوراتو کې پټه ده، قیمتي سامانونه ورسره کور ته راغلي دي. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله چې کور ته راغی هغه سامانونو ته ګوري، هغه کالو ته ګوري، د هغې زیوراتو ته ګوري. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله سترګو باندې تیاره راغله، پروردګاره نن خو دنیا زما کور ته راغله. هغه ورته په سوچ کې شو، ورته ویې بیبي ژوند خو دغسې نه تېرېږي، ښځه ډېره مالدار او خاوند ډېر غریب، یا خو دواړه یو شان مالدارو سو ژوند به تېر شي، یا دواړه یو شان غریبان سو ژوند به تېر شي. ورته دا خو نشي کېدی بیبي چې زه د تا په شان مالداره شم، البته دا کېدی شي چې ته زما په شانتې غریبه شي. هغوی ته محترمو مالداري هېڅ مشکل نه و، قسم دی مال دولت تر هغوی خپو ته راتلو هغوی نه قبلو. هغه د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په نقش و قدم تلونکي خلک وو. هغوی نه غوښته مال په دنیا کور ته راشي. ورته مونږ دپاره خو مسله دا ده مال که په حلالې طریقې سره کور ته راشي بد شی نه دی، ښه دی، حلال دی، مباح دی، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین د هغوی درجه اوچته وي، پرواز یې اوچت وي. هغوی په جواز باندې عمل نه کوي، هغوی په تقوا باندې عمل کوي. مشکات شریف کې حدیث موجود دی، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل ووتلو، صحابه کرام ورسره دي، یو محل باندې یو ځای کې نظر لګېږي، تپوس کې دا د چا ځای دی، د چا کور دی؟ صحابه کرام ورته وایي د الله پیغمبره د پلانکي صحابي کور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واپس راغی مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته، هغه د کور مالک صحابي راځي، الله په پیغمبر باندې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې سلام کوي، الله د پیغمبر دربار ته راځي، الله د پیغمبر مجلس ته راځي، سلام کوي، نبی علیہ السلام جواب نه ورکوي، دی دوباره سلام کوي، جواب نه میلاویږي، دی سهباره په دریم ځل سلام کوي، جواب نه میلاویږي، څلورم ځل سلام کوي، جواب نه میلاویږي. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناراضګۍ اظهار کوي، هغه صحابي د خپلو ملګرو نه تپوس کوي یارانو څه شوي دي؟ الله پیغمبر خفه پسه دی، ما ته خو پته نشته دی، ما ته خو علم نشته دی. هغه صحابه ورته وایي د الله پیغمبر بهر وتلی و، ستا په محل باندې نظر ولګېدو، شاید د الله پیغمبر ستا په دغه کور او محل باندې خفه دی. هغه صحابي لاړو، خپل کور یې ختم کو، په مخ د ځمکه باندې هموار کو، هلته یو تمبو د اوسېدو دپاره ووهلو. بله ورځ د الله پیغمبر اتفاقا بیا وځي، صحابه کرامو نه تپوس کوي دغه ځای کې بله ورځ یو محل و، نن هغه محل په نظر باندې نه راځي. هغه صحابه ورته وایي الله پیغمبره هغه د کور مالک صحابي بله ورځ راغی، سلام یې وکړو، تاسو جواب ورنه کړو، هغې مونږ نه تپوس وکړو د الله پیغمبر په څه خفه دی، مونږ ورته جواب ورکړو د الله پیغمبر ستا په کور خفه دی. هغه صحابي کور ته لاړو، هغه خپل محل یې ختم کړو، هغې په ځمکه باندې هموار کړو، ویې فرمیل ویل زه هغه کور په مخ د ځمکه باندې آباد ساتل نه غواړم په کوم چې زما نه د الله پیغمبر خفه کېږي. هر صحابه کرامو تربیت و، یقینا محترمو د صحابو غونته کې جماعت قسم دی دا نه ځمکې و اسمان کتلی دی او نه به یې وګوري. د دې وجې نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله اختارني واختار لي اصحابي، الله زه منتخب کړی، زما لپاره صحابه کرام منتخب کړي دي. یاد ساتئ د صحابه کرامو انتخاب الله رب ذوالجلال کړی دی. صحابه کرامو انتخاب چا کړی دی؟ आवाज را سره ملګری کې چا کړی دی؟ چا کړی دی؟ انتخاب د صحابه کرامو د الله د طرف نه دی. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى،
सोक په عمل سره صحابي نشي ګرځېدی الله د امت بهترین افراد را جمع کړو په اعتبار د کردار سره په اعتبار د گفتار سره په اعتبار د عمل سره په اعتبار د زړه سره په اعتبار د نظر سره په اعتبار د ذهن سره په اعتبار د سوچ او فکر سره الله د دې انتخاب کړو د چاند کړو دا پاکان را جمع کړو د صحابه کرامو جماعت ګرځولو او دا خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره انتخاب الله رب الجلال په خپل کړو دیو جن مفتی شفیع صاحب رحم الله لیکي مناقبو کې لیکي یو چا د لپاره دا جایز نه دی چې دا خواهش کوي یاره قسم د صحابه کرامو زمانه کې محمد نبی علیہ السلام ډیر خدمت کړې وې ملګرتیا به می کړې وې دا خواهش درست خلکو لپاره جایز نه دی ځکه کې دې چې تبغه وخت کې ابو جهل سب کې ولاړ وې منافقو سب کې ولاړ وې څه پته ده مشکات شریف سبق شروع کتاب المناقب چې کله راغی زما استاد محترم شیخ هغه د یو حدیث د لاندې تفسیر شروع کوم دې خبرې ته راغی دا تمنا جایز نه چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په زمانه کې وي ول زمون شیخ مدینه منوره کې ول ما چې کله حدیث سبق وایو ول پاګه چې واقعي راته بیانول ول یو څه په من دا فکرو د سوچ کوم کاش که زموږ صحابه کرامو زمانه کې وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع به میکړي وي تحفظ به میکړي وي بلګرتیا به میکړي وي ورمده حالت کې ودی شو خوب ګورما गाड़ी की नासु अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाड़ी के मोंगड़ सरे साहबे किराम मोंगड़ सरे दी गाड़ी ब्रेक कार पर खवदू अल्लाह पैगंबर मोंग तो वदांगे कुछ से गाड़ी तक कहानी उगोरी दे गाड़ी टेर तक के दे विच गाड़ी रमनी से खूब दे देवी जिकल मोंग वदांगल मामंडी वहली अरब हो शगले नजम कल तक गाड़ी चरते मंडी 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 योजी में कान ब्या मन तो रवा में रस्तोर पर मंडे सु बिल्कुल जरावर से दम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन खपल सरुने द गाड़ी टेरुनो तेखी गाड़ी रमनी कलो मुहतरम ज़ाहर तपासिर में तोबो विस्तार से इंदो बदल से तमन्ना न को गोरता पकाने पे से मंडी वाले सहाबा किराम खपल सरुने ही गाड़ी टेरता अदीव जन कुरान गवाही और कई उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून जिक्र कुरान गवाही और कई उलाइका हुमुल मुत्तकून जिक्र कुरान गवाही और कई उलाइका हुमुर राशिदून जिक्र कुरान गवाही और कई उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का जिक्र कुरान मजीद गवाही और कई रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन और इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह दे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन दलान दे जीव तफसीर कई व या वैल मन हाउला यबग़ज़ुहुम व सब्बहुम और सब बाज़ुहुम فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه अफसोस बागा चावा नि साहबे किरामों पे से बदरत हुई पटोलो साहबों पे से या बाजी साहबों पे से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला खिलाफ बकवास गई अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला खिलाफ बकवास गई या बल साहबी खिलाफ बकवास के अफसोस बदर खल्क बांधी अदी खल्क ईमान पर कुरान कम से दे इज़ यसुब्बून मन रज़ी अल्लाह अन्हु दियो अगर चाबे से बदर दोई दे चाने च कुरान रब्बे जुल जलाल दराजी के दो ऐलान करे दे कुरान व रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन कुरान व अगर टोल जन्नत आंदी कुरान व अगर टोल कामयाब दी कुरान व अगर टोल मोमिन आंदी कुरान व अगर टोल रब राजी शवे दे कुरान व अगर टोल जन्नत आंदी ओ दगर राफिजी न को साली की पदे बांधी दे तर वस को साहबो बांधी बदर दोई दियो जन मोहतरमो इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी किताबुल कबाइर की लिखी फमन ताना फीहिम औ सब्बहुम सोचा जे साहबा किराम बांधे तोहनो को बदर दे वेला फकत खरज मिन दीन दा सले दीन न खारिज दे उमर कमिन मिल्लतिल मुस्लिमीन दा सले मुसलमानों दे जमात न जुदा दे इमाम अबू ज़ुरैर आखिर मौला दे इमाम मुस्लिम उस्ताद दे गबली की इदा रअयत अर्रजुला यनकुस अहदम मिन असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअलम अन्नहु ज़ंदीक़ुन कल जिते उकस उगरे सहाबा किराम पे से बदरद वई पहल में यकीनी सर को हसन असले ज़ंदीक़ दे मोहतरमो सहाबा किराम दा ज़मून दे ईमान बुनियाद दे सहाबा किराम ज़मून दे दीन बुनियाद दे सहाबा को कुरान बवी सहाबा को अहदीस बवी सहाबा को इस्लाम बवी सहाबा को शरीयत बवी के सहाबा किराम दे मेज न हुआ तला कसम दे कुरान बे न बातिगी कसम दे अहदीस दे मेज न बियाउजी कसम दे शरीयत और इस्लाम दे मेज न उजी बे मेज के हिस्से नशिफाती के दिवजी न कम खलक जबरूडनो बांधी साहब इकराम बसी कंजल के बदरत हुई अबू बकर सिद्दीक नामा खली डबल साहबी नामा खली कंजल कई यकीनन जमा पर मजहब के जमा पर दीन की रसले मुसलमान नशी के रे काफिर दे दगर अल्लाह दे पैगंबर पे सलदा दर कुरान पे सलदा
और अल्लाह पैगंबर तुम रखल के वास्ते रखे अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ए खलको अल्लाह न वेरेगी अल्लाह न वेरेगी जमार साहबो मुबारकी ला तत्तखिदुहुम गरजा जमा साहब निशान मगर जवई हदफ मगर जवई वमन अजाहुम फकद अजानी चाचे दियो तो तकलीफ और को माते तकलीफ राको वमन अजानी फकद अजल्लाह चाचे माते तकलीफ राको बताखी सर अल्लाह ते तकलीफ और को वमन अजल्लाह युशकु अन यखुजहु चाचे अल्लाह ते तकलीफ और को करीब दे अल्लाह दा सडेरा वदिस दियो जिना मोहतरम हो कम खलक च परोड़ बांदी साहब इकराम तकबीर कई द साहब खिलाफ बपास गई जमन पदीर के मुसलमान के नशी के दे अब ये वजाहत द पर मगी तद शियर वाफिज राजी जमन दीन दे मुआविया पसी बदर दवेल कसरा दीन दगर जित साबो पसी कंजल वके बे कसम दे जमान दीनी परिजदा जिसका कुफर जब चौकुन के बयान कम सा कुफर पे मंबर बांदिम बयान कम सा कुफर दे खपल अवाम तो रकम दाम जमा दीन ड्यूटी परिजदा नारे तकबीर नारे तकबीर मोहतरम साहब इकराम रजी अल्लाह अजमाइन सर्व मोहब्बत साथ इंशाअल्लाह अजीज जोर इंशाअल्लाह साहब इकराम द बार बखल विन वर्को दागे तहफुज बक इंशाअल्लाह अजीज साहब इकराम द नामोस हिफाजत बखल जान और बखल माल सर को इंशाअल्लाह अल्लाह पैगंबर ढेर सख्त सख्त वास्ते रखली जमा साहब मुबारक अल्लाह न वेरेगे अल्लाह न वेरेगे बरल मतरो मारस कहू अगर साहबी से खपल कोरा वारी खत्मे अल्लाह पैगंबर मान बदी बांधी खबकी की जाग कोर पर मखदस मके बांधी आबाद सातुल नगवाड़ा मौला कासिम ना नुतरे हम अल्लाह दागा खल्को ना वागा दाना मुख्तल कोर तरी माल राशि दौलत तेराशी बीबी तवई दागो नशी के रजिस्ता पसंद मालदार है मलबत दा के देजी तजमा पसंद गरीब शी बीबी और तवई पासे रवल था पसंद गरीब के दल वाड़ा और ती दा जेवरात कीमती सामानों ना राजो मकर प्लार करे वाली और तो प्लार डेर पमी ना रात कली दी खफाबश राजा में एकड़ा और तो खावन तो वही दावाखला दावे सद अल्लाह पलार के रिश्ते बदे तोड़ त्यारे के खैराती के जब आज के दल वाड़म पकड़े के दल वाड़म अल जमाने के जंगी आजादी शुरू हुआ तक जेवरात रवाग असल दी जंगी आजादी की चंद के वर्क लला और नूर कीमती सामानों ने रवाग असल अल जमाने के 1000 रुपये खर्च हु दादा दे जमानी हुआ तलक रुपये जोड़े दी दई वेवड़े द मदरसे पर नंगर के दाखिल निकली ब्यारा गए बीबी तो वस बजमा उस्ता कोर जोड़ शी और बीबी वही समो द पस्ती रप्लार कर लाड़म रप्लार अगजमा हालत हो कतल मात्र अगसा मानो ना जीवरात शू रमाउं तक किसे तेर अकलला रप्लार रहता दोबारा अकलला बिल्कुल जो वापस कोर तरागलम दशपी ब्याह मौलाना कासिम नानू तेरे हमला कोर तराजी बेटोल अशप तरगीब तरगीब के तेरे जो तर सहर पूरी सहर जिसो से ब्याह देता तैयार अकलम मा देखलम मागर से ब्याह खैराती कल अल्लाह पला रखी बीबी वही दाजल से जमा दाहर से मखिन अल्लाह लरिशल दाजल जमा पसरे के दुनिया सर नफरत पैदा शो अगर मोहब्बत खत्म शो कसम दे गई पे जिंदगी भर पूरे ज्वंद जिंदगी जरा के दा तमन्ना नजर आ गले जरा के दा ख्वाहिश नजर आ गले जरे चरत जेवरात इस्तेमाल कमा जरे सोना इस्तेमाल कमा जरे कीमती सामान इस्तेमाल कम जिंदगी भर बेकल अदा ख्वाहिश कुर्बान न दे रहा अब यकीनन दा कोर जोड़ शो मोहतरम और दिस जोड़ शो अगर दरलुम देवबंदो जो मोमन दे मलगर तबे सुमर जमाना 1316 उनिम सल 200 काल जमाना 1316 दे वखी अगर वखी बिबियानी भी काली भी मचवली कीमती सामानों ने भी इस्तेमाल करू नना बिबियानी नष्ट दे कसम दे नुमे चलो मुने चाले नवरजी चाती याद ही नहीं सो के पेजरी न दे चाप जिक्र के निश्ते दे चाप किताब के निश्ते दे नंद कब्रों ने पता न लगेगी लेकिन नमोल नकासिम नानू तेरे मौला बीबी खपल खावन सर जान खावरी को दीन द खिदमत द पारा अल्लाह द दीन द पारे सख्त द जान वलियो खावन सर कुर्बानी वरलला नन अगर बीबी नंदागे नूम जोन दे नंदागे कब्र मालूम दे नंदागे तस्करी पर दुनिया की और हाँ अगर दरलुम देवबंदो चिरागे खावन आबाद को नन पर दुनिया की वगर जेगा नन के तबलीगी जमात पर नजर राजी नन के मुजाहिद जिहाद कई नन के सूफी अल्लाह अल्लाह वही नन के मुदर्रिस तदरीस कई नन चिर दीन सुमर शोबे आबादी दादा अगर दारुल देवबंद पेश दे देवजन जमा ईमान दे नन के यो मुजाहिद पर महाज बांधे जिहाद कई नन के यो मुदर्रिस तदरीस कई नन के यो तबलीगी तबलीग कई नन के यो सूफी अल्लाह अल्लाह कई नन के जम लग गया क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कसम दे जमा ईमान दे कसम
دې زما عقیده ده دې ټولو سره په اجر او ثواب کې هغه بیبي پوره شریکه ده محترم زنده باد دغه بیبي وه او الله ډېر غیرتمند ذات دی محترم الله د چا اجر نه ضایع کوي د فرعون بیبي و بیبي آسیه واقع تاسو د خپلو علماو نه اورېدل تفصیلا د فرعون محبوبه بیبي وه د فرعون ټول بادشاهت د دې په اشاره باندې چلېدو د فرعون ډېره خوښه وه د ایمان راوړی خپل ایمان یې پټوو کله چې ایمان ښکاره شو بادکړو کې تړلی شوي حاضره شو یا خو ټول بادشاهت د دې په اشاره چلیږي یا نن چې ایمان اظهار یې وکړو هغه بیبي په لاسونو کې هتکړۍ د فرعون دربار تر مجرمو په حیثیت حاضرېږي فرعون راوستله ویې دروله کوشش یې وکړو لیکن هغه په ایمان باندې کلک و ایمان یې زړه ته ننوتی و اول نمبر فرعون حکم وکړو بربنډ یې کوي قبلې ورنه لرې کړلې ځکه حیادار خلک په مرګ نه خفه کېږي په خپل حیا او عزت خفه کېږي بیا ورته ویې زما دې محل ته مخامخ کې چې پته ورته ولګېږي چې دومره د احساس ورته وشي دومره لوی محل نه محرومېږم او بیا په ژوندي ډول ورنه پوټکې ویستل شروع کړه دا ټول بدن نه ورله پوټکې وویستلو مفسرین لیکي دا عجیبه زنانه ده د ټول بدن نه پوټکې ووتلو سرمن ووتله دا بیبي ژوندۍ ده په دې وخت کې بیا تعذیب ورکوي تکلیف ورکوي مالګه یو سیز بل سیز ورله په بدن دوړی دا رمبهي خو همتکې ټوپونه وهي قرآن مجید هغه اخري الفاظ نقل کوي رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه ربا فرعون ماته هغه دمګي راکوي ماته وایي چې د محل نه محرومېږي الله جنت کې زما دپاره یو عالیشان محل تیار کړه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین ربا د فرعونیانو ظلم او درندګي هغه انتها ته ورسېدله ربا ما ته د فرعونیانو د دغه درندګۍ نه د دغه ظلم ستم نه نجات راکړه هم په دغه حالت کې هغه بیبي شهیده شوله د شهادت جام یې نوش کړو محترم بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی چې وفات کېږي نبي علیه صلات وسلام ورته وایي خدیجې هلته چې لاړه شي زما په بیبي اسیې باندې زما سلام ووایه ورته ویل الله پیغمبره ما نه علاوه تا بله بیبي نشته دی بله د کوم طرفه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بیبي اسیې سره زما نکاح هلته الله تړلې ده الله ورله یو محل تیار کړی دی په یو ملغلره کې چې دغسې محل الله د بل جنتي دپاره نه دی تیار کړی ګورې د فرعون غونته کې خاوند یې قربان کړو الله ورته دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غونته کې خاوند ورکړو الله د لږ عمل ډېر زیاته صله ورکوي بر المحترم ولي مالها دویم نمبر ولي حسب یې بعضې خلک هغه حسب نسب ته وګوري که دلته رشته وکړم عزت به مې راشي خلک به د داسې عزتدار خاندان سره رشته کړې ده حکیم الامت لیکي د دنیا عزت ده همیشه د انسان سره دی نن یو انسان بادشاه دی سبا ته دغه انسان ګدا وي او تاسو وکتل زمونږ د ملک وزیر اعظمان و بیا پسې د چور چور نارې ولګېدې د ملک دپاره یې جړا کوله چا په دې ملک کې قدم ایښودو ته نه پرېښودل د عزت لونکی راتلونکی څیز دی ژوند به رسه سره تېری او درېیم نمبر ولې جمالها بعضې خلک هغې په حسن او ښایست باندې فریبته شي حکیم الامت لیکي انسان ډېر کمزوری دی دا حسن د انسان د په یو بیمارۍ سره ختمېدی شي بیماري راله حسن دپاره تا رشدې کړې وه بیماري ختمه حسن او جمال ښایست ختم شو اوس به ژوند او زندګي رسه سره تېرې ولې دین یې څلورم نمبر او د دین د وجې بعضې هغه د دین ته رشته ترجیح فاصبر بذات الدین تربت یداک ابو هریره ته دین ته ترجیح ورکړه او محترمو دین څه څیز دی کم خاندان کې چې رشته ورکوئ د خور لور خپل بچي ته رشته کې هلته د درې خبرو انتهایي خیال وساته اول نمبر دا خاندان وګوره دا چېرته قادیانیان خو نه دي دا چېرته منکرین حدیث خو نه دي دا چېرته دهریان د الله د وجود منکر خو نه دي دا چېرته د فقه منکرین خو نه دي دا چېرته د عذاب قبر منکرین خو نه دي دا چېرته امام ابو حنیفه مالک شافعي احمد رحمهم الله ته کنزل کوونکي خو نه دي دا د خپلو علماو په ذریعې سره وکړه او محترمو په دې څیز کې موږ ډېر کمزوري واقع شوي الله دې معافي وکړي تېر کال ما ته پېښور کې بډبېرې علاقې نه یو مولوي صاحب ټلیفون راغی ما ته وایي زما یو ورور دی قادیانی دی ډېره زمانه مخکې وایي زموږ نه جدا شوی دی ما ته وایي دومره راته پته لګېدلې ده چې دی په پېښور کې اوسېږي خپل یو دو قادیانیانو بچو ته د یو مسلمان کونډې زنانه دوه مسلمانې لوڼه ورته اغوستې په پیسو باندې او دې میاشت کې نګاه ده د هغې څه غم کول غواړي قسم دی ما چې واورېدله د سپو نه مې ځمکه وتښتېده الله مونږ د
مال او دنیا لپاره د الله د پیغمبر دشمنانو ته خپل لونه ورکو دا معاشره کوم ځای ته لاړه او دغه وجه د محترم احساس دلته ختمیږي ورورو نن په هر کوڅه کې بیګا که تاسو خبري چرسده کې یو سړی فاصلې د ابراهیم علیه السلام ګستاخي او بېادبي کړې د هغې نه مخکې پېښور کې به پرون بله واقع شوې ده د هغې نه مخکې بله واقع په تسلسل سره د حالات او واقعات همدغسې روان دي کله په روډونو باندې چوکونو باندې د صحابه کرامو ګستاخي کېږي کله د انبیاء کرام علیهم السلام ګستاخي کېږي او محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت او ناموس د هغې حفاظت په موږ باندې فرض دی محترمو که دا ونه کړی شو ګوره د ژوند او زندګي څه فایده نشته اوس خو په هغې باندې هم ګوتې اوچتېږي زمونږ مسلمان ته دا مسله په سمجھ کې وسه پورې نه راځي حالانکه دا زمونږ د عین فیصله ده دا زمونږ د قرآن فیصله ده دا د احادیث مبارکو فیصله ده د پاکستان عین 295 سی د کم یو نبي توهین چې چا وکړو ګستاخي یې وکړله دته به پانسۍ سزا ورولی کېږي لیکن نن حکمران هم مجبوره دی د مغرب نه نن هغه ته هم دا عجیبه ښکارېږي طاهر نسیم ملعون چې هغه ګستاخ و 2 کاله زمونږ په عدالتونو کې د هغه پیشه کېږي هغه ته قاضي سزا نشي ورولی بیا خو به قوم مجبوره کېږي ځوانان به مجبوره کېږي چې کله د عدالتونو نه دا مایوسه شي بیا به پاڅېږي په خپلو باندې په خپلو ګولو به فیصله کوي او محترمو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلم په دې باب کې نرمي نه ده کړې د جنګونو په دوران کې د الله پیغمبر هدایت ده او بوډاګان مه وژنئ ماشومان مه وژنئ زنانه مه وژنئ لیکن چې کله خبره د ناموس رسالت راغلې ده د ګستاخۍ راغلې ده بیا د الله پیغمبر د بوډاګانو هم د قتل حکم کړی دی بیا د زنانو هم د قتل حکم کړی دی بیا ګستاخان د هغوی په باره کې د قتل حکم کړی دی که مسله دې سمجھ کې نه راځي لاړ شه د کعب بن اشرف د قتل حکم د الله پیغمبر کوي محمد ابن مسلمه د هغې کور ته ورځي د کور په دروازه او درشل کې د شپې په تیاره کې هغه قتل کوي عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی د ابو رافع د قتل لپاره د الله پیغمبر کور ته ورلیږي ابو رافع د خپل ښځې بچو سره په بستره پروت دی هغه په خپل بستره باندې د خپلې ښځې بچو سره وهي مردار دی بیا هم کلې مسله سمجھ ته نه راځي یو سپین ږیری بوډا 120 ساله عمر ګستاخ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سالم ابن عمر صحابي پسې کور ته ورځي هغه په خپل کور کې قتل کوي مکه مکرمه فتح شوله الله پیغمبر د عمومي معافۍ اعلان وکړو لوی لوی قاتلان معاف شو لوی لوی قاتلان دشمنان معاف شو لیکن سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي دا تو کسانو نومونه نبی علیه الصلاۃ والسلام واغستله شپږ پکې سړي او 2 پکې زنانه الله پیغمبر فرمایل اقتلوهم وان وجدتموهم معلقین باستار الكعبه دیو قتل کوي اگر که دیو د کعبه په خلاف پسې ځوړند بیا موزي ګستاخ په کوڅه کې هم د قتل حکم کېږي هغه په کور او بستره کې هم د هغه د قتل حکم کېږي د هغه په دروازه او په درشل باندې هم د هغه د قتل حکم کېږي خانه کعبه کې دننه هم د هغه د قتل حکم کېږي د هغې په د خانه کعبې په خلاف کې هم د هغې د قتل حکم کېږي الله پیغمبر دا مسله امت ته ښکاره کړې ده د قیامت د سبا پورې امت ته تعلیم ورکړی دی چې ګستاخ لپاره په هېڅ ذکر نرمي نشته دی محترم دیو ته مشکلې مسلې همدغه ښکارېږي غازي فیصل خالد حفظه الله قانون لاس کې و نو قانون خو تاسو لاسو کې اخیستی زموږ د ملک د عین فیصله ده 2 کاله زما جج د څه نه مجبوره دی هغه فیصله نشي کولی د څه نه مجبوره دی 2 کالو کې هغه فیصله نشي اورولی په خپل عین عمل نشي کولی په عین باندې خو غازي فیصل عمل کړی و دې حکمرانانو خو د عین نه کیلونه جوړه کړې دي چې څه وخت یې زړه غواړي عین عمل وکړي عین باندې عمل نشته او هم دیو ته وایو دا قانون مؤثر کوي قسم دی د مسلمانانو په کوڅه کوڅه کې غازي فیصل اوسېږي زموږ یقین دی دا زموږ د قوم هر ځوان هر بوډا هر معصوم دا غازي فیصل دی د غازي فیصل نه د دیو جذبات زیات دي دا قانون مؤثر کوي هسې نه کلي په کلي کوڅه په کوڅه باندې ګستاخانو قتل هغه خلک په خپله شروع نه کړي بیا برال محترم معرس رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت به کوي انشاءالله العزیز حضور انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله زمونږ د ایمان مسله ده زمونږ د دین مسله د دې حفاظت به په هر قیمت کوو انشاءالله او درېیمه محترمو دویم نمبر چې کله د خاندان دی او دویم نمبر د خاندان وګوره دا څه آزاد خاندان خو نه دی چې دا پرده مرده دا څیزونه ګپ څیز ګڼي کور ته بې پردګي راتګ نه شي دریم نمبر
جنۍ هلک وګوره د هغې اخلاق وګوره دینداري یې وګوره که د دې درې واړو باندې پوره دي بیا سترګې پټول رشته کوه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي جنۍ هلک چې کله بالغ شي مناسب رشته میلاو شي بیا سترګې پټوئ رشته کوئ که تاسو دغسې نه کوئ ځمکه کې به فساد پیدا شي یو خو مونږ خلک یې مونږ یې پرېږده چې په خپلو خو به ودرېږي بیا به ورته وکړو نه محترمو چې بالغ زو مناسب رشته راغله بس بیکار کوه قرآن مجید سورې نور کې الله فرمایي که تاسو د غربت نه یریږئ یغنیهم الله من فضل الله به په خپل فضل او مهربانۍ سره دوی مالداره کړي غنا بور علامه علوسي رحمه الله رولماني کې د آیت لاندې لیکي واده سبب د مالدارۍ د انسان باندې او دې په ذریعه سره الله د حالت بدلوي مالداري ور باندې راځي د الله وعده کړې ده به دې ځکي د دې وجې نه محترم خپل ودونه د دې بنیاد دین وګرځوئ دینداري وګرځوئ بېدیني مه ګرځوئ تیر کال نه بل کال واقعه ده مونږ هلته یو مولانا صاحب دی ما ته راغی ما ته وایي زمونږ دې نږدې اضلاعو کې یو ضلع راته یاده کړه ما ته یو جنۍ د سند کې دی یو چا په ذریعه رابطه کې هلته تبلیغي ملګري دي هغه مور پلار یې په پیسو باندې خرڅه کړې ده هغه جنۍ د شیعو په کور کې د روافظو په کور کې جواب را لېږي ما دلته نه درو باسي سبا بېګا صحابه کرامو ته کنځل کېږي دلته یوه میاشت پسې راته قسم د اطلاع راکړه ما ته ویل هغه جنۍ خودکشي کړې ده او پیغام یې پرېښی و ویل زه نشم برداشت کولی چې زما د ګېډې نه د صحابه کرامو دشمنان راوځي محترمو د خپلو رشتو ډېر خیال وساتئ او د علما کرامو ملګرتیاو کې وخت د فتنې دی د فساد دی دې ورځ نیمه کې تاسو ته پته وي که نوی بیل پاس شوی دی د مدارسو باندې د ځمکې راتنګول اوس که جومات ته ځمکه ورکې مدرسې ته ځمکه ورکې هم به ته حکومت ته تفصیل زه ولې وقف کوم دا پیسې چېرته وې ټکس مې ورکړی دی که نه مې دی ورکړی مدرسې ته که چانده ورکوم دا زه ولې ورکوم د کوم ځای نه دا پوره تفصیلات بلاول د حکومت نه منظوري کوي بیا به راځي جومات ته به ځای ورکړي دی حکومت کې چې قسم دی څومره د اسلام دشمني شروع ده د ختم نبوت دشمني شروع ده د ناموس صحابه دشمني شروع ده په 70 ساله ریکارډ د پاکستان کې دومره کله نه ده شوې مونږ هم دغه یو لګیا یو مولیان ټول عمر هغه په دین باندې سیاست کوي دین باندې ووټ غواړي ختم نبوت باندې ووټ غواړي پرون زما دیر کې د ختم نبوت اجتماع کې بیان ویو چاره طرف اجتماع نه مخکې وویله بیا مې هغې کې خبره وکړله ویل ستاسو دغه مولیان د ختم نبوت په نوم باندې ووټ غواړي اموت الله مسله خو حل شوی دی اسمبلی نه د ووټ په ذریعې سره ده مفکر اسلام مفتي محمود صاحب نور الله مرقده د جمعیت علماء اسلام مشر د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالی والد محترم هغه د ووټ په ذریعې سره اسمبلی ته تللی کله چې د 1974 7 ستمبر هغه ورځ وه هغه د پوره مسلمانانو د طرف نه نماینده و د پوره مسلمانانو نمایندګي یې کوله په هغه اسمبلی کې چې کله هغه کیس ګټلی و لاړ چې د 1952 تحریک مطالعه का 1973-74 مطالعه کا 1952 کې 15-20 ہزار شهداو قرباني ورکړې وه نتیجه مونږ ته په لاس باندې نه ورغلې 73-74 کې قربانۍ دومره نشته دی شهادتونه نشته دی لیکن نتیجه مونږ ته حاصل شوې ده وجه سوا 1952 کې د جمعیت علماء اسلام غونډه کې طاقت نه و دلته بسا 1973-74 کې د جمعیت علماء اسلام سیاسي طاقت موجود و اسمبلی کې هغه کافر اقلیت منظور کړی و دې وجه نه مونږ وایو دا مسله د سیاست په ذریعې سره دا د ووټ په ذریعې سره حل شوې ده او مونږ ته فخر دی زمونږ ووټ د دنیا دپاره نه دی زمونږ ووټ د ختم نبوت دپاره دی زمونږ ووټ د ناموس رسالت دپاره دی زمونږ ووټ د عصمتدارسو د تحفظ دپاره دی زمونږ ووټ د ګیرو پګړو د تحفظ دپاره دی مړه ووټ څه شیز دی که ضرورت پیښ شو انشاءالله مونږ خپل وینې ورکولو ته هم تیار یو مونږ خپل سرونه پیش کولو ته هم تیار یو مونږ خپل اولاد پیش کولو ته هم تیار یو انشاءالله العزیز زور انشاءالله العزیز دیو چې نه دغه خلکو نه صاحب هغه علماو مټې جوړې شي که نه قسم دی کیسه د لاس نه وځي وره ډېر سخت حساس دور دی د علماو یو سړی تکبیر आवाज نه راځي نعره تکبیر شان صحابه یو سړی وایي زه د ختم نبوت حفاظت به کوم وینه به ورکوم ورکوو به که نه به ورکوو یو سړی وایي زه به د ختم نبوت د حفاظت دپاره خپل مال او اولاد پیش کوم او پیش کوو به که نه انشاءالله بیا محترمو د کور کې خدا ویم جومات کې خدا ویم
چې کله خبره راشي هغه علما چې د ختم نبوت محافظین دي هغوی د مدارسو محافظین دي چې کله خبره راشي زه د هغې نه وروسته شم بیا خپلو مفادو ته ترجیح ورکړمه مفاد هم ځای درته درله دې حکومت څه وکړه تاسو ته شته هر سره اور په بیه کړه اسمان ته ور ورسول صرف د اسلام دشمني په دغه حکومت کې موجود ده بیا د هغه علماو نه وروسته شم یقینا دا د ختم نبوت حفاظت نه دا غداري کول دي دا محترمو د هغه رسول الله وسلم د ناموس سره د مدارس سره د دین سره غداري کول دي دې وجې نه محترمو په دیني جذبه به دغه علماو ملګرتیا کوي انشاءالله زور انشاءالله جمعیت علماء اسلام دغه مشرانو دغه علماو دغه اکابرو کلک ملګرتیا به کوي انشاءالله العزیز ختم نبوت د حفاظت دپاره به ملګرتیا کوي انشاءالله د مدارسو د حفاظت دپاره به ملګرتیا کوي انشاءالله العزیز او محترم خپل ودونه خپل په دغسې قال الله وقال رسول په ښایسته پروګراماتو سره ښایسته کوو الله د بغاوت والا مجالسو باندې به نه شروع کوو الله دې وکړي د ارشاد صاحب دغه وعده د ټولو ځوانانو دپاره ته یو نمونه وګرځېږي د هغوی دپاره یو ښایسته نمونه وګرځېږي الله رب ذوالجلال دې د هغوی دغه نوی سفر ډېر مبارک وګرځوي واخر دعوانا الحمدلله